अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान د पाकिस्तान د पारा یو ډیر غټ قرباني ورکولو ته تیار دی. هغه کمه قرباني ده او عمران خان د پاکستان طاقتور خلکو ته څه پیغام لیږلی دی اب هم په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. او د عمران خان 10 داسې کلاړیان چې په هغوی باندې ډیر زیات دباو دی، خو دا کلاړیان په دې سخت وخت کې خپل کپتان سره ولاړ دي. دا کم کلاړیان دي. تیر یو کال داسې پاکستان چې دی نو هغه تباهۍ طرف ته روان دی. دې کال کې د پاکستان جی ډي پي څومره ده هغې حوالې سره چې کوم ریپورټ مخې ته راغلی دی اب هم تاسو سره شریکوم. عمران خان او سره نور چې 80 اراکین اسمبلی دي د هغوی نوم چې دی په ACL کې واچولی شو. او بل اړخ ته نون لیگ سره په پنجاب کې یو ډیره غټه دوکه روانه ده. په پنجاب کې چې کوم د سیاست صورتحال دی او په وفاق کې د هغې راتلونکې منظرنامه بسي او په ملک کې نن یوم شهدا یوم تکریم مناویږي. دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. خو ملګرو دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. لاول راځو چې عمران خان کومه غټه قرباني د ملک لپاره ورکولو ته تیار دی او هغه د پاکستان چې کوم طاقتور خلک دي نه هغوی ته څه پیغام ورلیږلی دی. عمران خان دا ویلی دی چې یاره چې کوم خلکه فیصلې کوي نه هغوی ته دا ښکاري چې ملک دې ټایم کې ډوبیږي او زه یو مذاکراتي کمیټي جوړولو ته تیار یم چې هغه مذاکراتي کمیټي چې ده نه هغه به د پاکستان چې کوم طاقتور خلک دي نه هغوی سره به مذاکرات کوي او دوی دې دوه څیزونه وکړي. یو خو موږ ته دا ښکاري چې کوم دوی دا وایي چې یاره اکتوبر کې مونږ الیکشن کوو نو هغې کې مونږ ته دا لاجیک ښکاري چې هغې پورې دوی پاکستان تحریک انصاف ختم کړي او د هغې نه پس چې دی نو الیکشن وکړي. خو دا مذاکراتي ټیم چې دی نو دا به چې کوم طاقتور خلک دي هغوی سره به خبرې کوي او دا طاقتور خلک چې دي دا مذاکراتي ټیم د په دې خبره په دوه څیزونو باندې مطمئن کړي. په هغې کې یو څیز دا دی چې عمران خان دا ویلی دی چې دا مذاکراتي ټیم دی دوی په دې باندې مطمئن کړي کو چېرې عمران خان نه بغیر پاکستان چې دی نو هغه بهتر طریقې سره چلیدي شي او عمران خان کو چېرې رستو شي او عمران خان چې دی د سیاست نه ماینس شي د هغې سره به پاکستان بهترۍ طرف ته لاړ شي. نو زه دا کولو ته تیار یم، زه رستو کېدو ته تیار یم او زه به مکمل چې دی د دې منظر نه غیب شم او دا هر څه به زه پرېږدم ځکه د خپل ملک لپاره زه هر یو قرباني ورکولی شم. او دویم دا خبره چې دوی دی دا مذاکراتي کمیټي چې دا نه په دې باندې هم مطمئن کي چې په اکتوبر کې د الیکشن کولو څه فایده ده، د دې نه پاکستان ته څه فایده ده. تاسو ته خو دا فایده ده چې یاره اکتوبر پورې د دوی دا پلانینګ دی چې پاکستان تحریک انصاف په ختم کړي. خو تاسو موږ ته دا ووایه چې یاره د دې نه پاکستان ته څه فایده ده چې تاسو د اکتوبر انتظار کوئ او تاسو ته دا پته لګي چې ملک چې دی نو هغه ډوبېدو طرف ته روان دی. ملګرو څنګه تاسو ته پته ده چې ډېر داسې د پاکستان تحریک انصاف کلاړیان دي، رهنما دي چې هغوی پاکستان تحریک انصاف پرېښودو او اوس د پاکستان تحریک انصاف 10 داسې کم اهم کلاړیان دي چې هغوی باندې ډېر زیات دباو دی. خو د دې دباو باوجود هغوی چې دی خپل کپتان سره دې ټایم کې ډیر زیات کلک ولاړ دي. په هغې کې شاه محمود قریشي دی، علي زیدي دی، حماد اظهر دی، ډاکټر یاسمین راشد ده، علي محمد خان، میاں محمود الرشید، مراد سعید، شهریار افریدي، اسد قیصر، پرویز هټک او قاسم سوری په دې کې شامل دی. په دې کلاړیانو باندې دې ټایم کې ډیر زیات سخت دباو دی. خو د دې دباو باوجود دوی چې دی نو دې ټایم کې عمران خان سره کلک ولاړ دي. بل اړخ ته عمران خان او ورسره چې کوم 80 اراکین اسمبلی دي د هغوی نوم چې دی نو هغه په ACL کې اچولی شوی دی. ACL مطلب ایگزیکټ کنټرول لیست یعنی چې کوم بهر کسان دي د هغوی چې کوم معلومات یې هغه دې کې وي نو دا کسان چې دي نو دا اوس د ملک نه بهر نشي تللی. په هغې کې عمران خان دی، قاسم سوری دی، اسد عمر دی او اسد قیصر په دې کې شامل دی. بل اړخ ته تیر یو کال داسې پاکستان چې دی نو هغه تباهۍ طرف ته روان دی. دې حوالې سره چې کوم GDP ګروت دی د پاکستان په 2022-23 کې یعنی په دې تیر شوي یو کال کې د هغې چې کوم ریپورټ دی هغه مخې ته راغلی دی. د پاکستان چې کوم GDP ګروت دی په 2022-23 کې نو هغه 0.3% دی. او تاسو ته دا یاد وي چې تیر کال د عمران خان حکومت 2021-22 کې د پاکستان چې کوم GDP ګروت نو هغه چې دی نو هغه 6% او دا صرف اوس 0.3% دی. د دې اندازو دا اندازه لګولی شي چې پاکستان څومره تباهۍ طرف ته روان دی. حالانکه چې کوم بزنس ریکارډ سره یو کس وابسته دی، ماهر معاشیات دی، علي هزر د هغه دا موقف دی چې دا GDP چې کوم ګروت دی نو دا 0.3% هم نه دی بلکې دا -1 یا -2% دی. حکومت چې دی نو حقیقت نه ښکاره کوي ځکه چې دا بیا ډیر زیات د شرم خبره ده. او ډالر چې دې ټایم کې د 300 نه زیات دی مهنګایي چې ده هغه په خپل عروج باندې. نو اوس تاسو وګورئ چې ملک څومره تباهۍ طرف ته روان دی. بل اړخ ته په پنجاب کې نون لیگ سره یو ډیره غټه دوکه روانه ده او هغه دوکه دا ده چې یاره دې ټایم کې قاپلیک چې دی ښکاري داسې چې هغه په پنجاب کې لانچ شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف او نور چې کوم داسې غیر فعال سیاسي رهنما هغوی اوس قاپلیک کې شمولیت کوي او ښکاري داسې چې په راتلونکي
راتلونکي الیکشن کې به په پنجاب کې دوی یو غټه پارټي مخې ته راځي. بله لخته ذرایع دا هم وایي چې یاره چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ډیر زیات رهنما دي هغوی په راتلونکي ټیم کې پاکستان پیپل پارټي سره شمولیت اختیارولی شي. یعنی اوس چې کوم سیاسي ماهرین دي د حوالې سره هغوی دا خبره کوي چې په پنجاب کې قاپ لیگ تیاریږي او بله لخته په وفاق کې چې دی نو هغه پیپل پارټي تیاریږي او نون لیگ چې دی هغه بالکل کیدای شي په راتلونکي الیکشن کې د منظر نه غیب شي. نن په پاکستان کې یوم شهدا یعنی یوم تکریم مناویږي 25 مای باندې او دا د هغې شهدا په یاد کې مناویږي کم چې د دهشتګردۍ ښکار شوي دي هغوی د دې ملک لپاره قرباني ورکړې ده او موږ چې دی نه د دې شهدا هغه قربانۍ ته موږ سلام کوو، موږ د هغوی شکرګزار یو او موږ د هغوی احسانمند یو چې هغوی د دې قوم دپاره قربانۍ ورکړي دي. د هغوی په یاد کې 25 مای یوم تکریم په طور باندې په پاکستان کې مناویږي او کم سیاسي منظرنامه چې دا صورتحال دی ګورو چې راتلونکي ټیم کې دا کم اړخ ته ځي. څومره هم اپډیټس وي ملګرو ابه په دې پیج باندې زه تاسو سره شریک کوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.